چې د افغانستان نه پاکستان ته مهاجرت کولو مستوي خطو کې لوړو. د پاکستان په خاوره باندې د افغانستان د سایټه د حملې نه پس تقریبا یو میاشت پوره شوله چې طورخم ګیټ د پیدل امدورف او تجارتي سرګرمو دپاره په مکمل توګه اوس هم بند دی او افغان مهاجرینو له د واپس کېدو دپاره په ارضي توګه د ګیټ کولاوېدو نه پس تقریبا تر اوسه پورې د 240,000 نه زیات افغان مهاجرین بیرته خپل وطن ته واپس شوي دي او د افغان مهاجرینو د واپسې د عمل شروع کېدو نه تر اوسه پورې پاک افغان پوله طورخم ګیټ او دغسې په چمن باندې تقریبا د 14 لکو نه زیات افغان مهاجرین بیرته خپل وطن ته واپس شوي دي. ولې طورخم ګیټ د تجارتي هلو ځلو او پیدل امدورف دپاره اوس هم بند دی چې د پېښور د متنو نه واخله تر طورخمه پورې په سلګونو ډک ګاډي اوس هم ولاړ دي چې ډریوران او تاجران یې د سختو ستونزو سره مخ دي. نظیم ګل شینواري صاحب معلوم دی او د طورخم امپورټ ایکسپورټ سره هم تعلق دی. ګاډي خو افغانستان سیټ ته ولاړ دي تر جلال آباد او که دې خواته راشي پاکستان سیټ ته تر رنګ روډه پورې ولاړ دي. نو دواړه طرف ته په زرګاو ګاډي ولاړ ګاډی نو خامخا ټیر له ډېر زور ورکوي. نو ګاډیو د ټیرو مسله هم ده، د ټرانسپورټ د ډریور دا مسله ده چې بیچاره راغلی که هغه سیټ ته که دې سیټ ته دی. نو د ډاکټر مسله هم ده، د اودسماتي د اوبو مسله هم ده. چې اجازه چې ورکړه خو دا یو ټینشن یو پریشاني حکومتونو ته د سر د درد جوړ شوی موږ ته هم دی. نو دا خو ښه خبره. بل د ملکونه په نقصاناتو نه نور بچ شي سره ډېر غټ نقصان د پاکستان هم روان دی. د افغانستان د تاجر نوم جمیل خان ده. اوس خو روان یو خپله پکتیا ته ځو. 14 کاله مونږ په پاکستان کې تیر کړه. ګاونډیان مو چې کله مونږ د هغې ځای نه راتلو د خپل کوڅو والا د قریبان ټول راپسې خفه وو. ما ښه په خوشحالۍ مو وخت تېر کړ، ښه په خوشحالۍ ته نه روان چې د افغانستان نه پاکستان ته مهاجرت کولو مستوي خطو کې لوړو. نو الله تعالی چې مونږ ته هغه ځای کې رزق راکړه بیرته که مونږ خپل افغانستان ته ځو د ټولو کډوالو ته ورونو ته مې دا پیغام ده چې رسوان الله تعالی ده. بل طرف تیره ورځ مولا برادر د بیان نفس ډریورانو او تاجرانو په دې بیان سخت د خفګان څرګندونه کړې او ویلي دي چې د داسې بیانونو سره به تعلقات نور هم خراب شي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.